السلام علیکم. شروع کوم په نامه د هغه ذات چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. راغلي یو مدرسې محمدیه حنیفیه ته. دلته حافظان دي، دونه به تپوسونه کوو، مونږ سره اوسئ. حافظ صاحب دا راته ووایه چې د قرآن مجید نزول څنګه شوی و؟ د قرآن مجید نزول خو دنیا ته د مکې مناسبت سره راغلی. مکې مناسبت سره به لږ لږ نازلېدو. او څومره وخت کې قرآن مجید نازل شو؟ په 30 سال کې. او په چا باندې نازل شو؟ په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. حافظ صاحب که دا راته وایي چې قرآن مجید کې څو سپارې دي؟ قرآن مجید کې 10 سپارې دي. او قرآن مجید کې څو سورتونه دي؟ قرآن مجید کې سورتونه 114. او قرآن مجید کې څو آیاتونه دي؟ قرآن مجید کې 6666. ماشاءالله. د قرآن مجید اوله وحی کوم ځای کې وشوه؟ د قرآن مجید اوله وحی په غار حرا کې وشوه. دا راته وایي چې قرآن مجید اوله وحی چې وشوه کوم صورت نازل شو په پیغمبر علیه السلام او کوم آیاتونه وو؟ اول کوم چې سورت نازل شوه او سورت علق اقرأ بسم ربک الذی خلق دا نازل شوه. کله چې په پیغمبر علیه السلام باندې وحی وشوله د خپل حالات یې چاته بیان کړل؟ کله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی وشوه نو د کور ته راغلو خپلې اولې بیبي ته دا حال بیان کړ چې هغې نامه ده خدیجة الکبرا، حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها. حافظ صاحب دا راته وایي چې پیغمبر علیه السلام ټوټل څو اولادونه وو؟ اوه اولادونه دي. که دې کې اووه اولادونو کې څو یې زامن وو؟ 3. 3 زامنو نامې کړه د ذکر کې. حضرت قاسم رضی الله تعالی عنه، حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنه، حضرت طاهر رضی الله تعالی عنه. ماشاءالله. حافظ صاحب دا راته وایي چې پیغمبر علیه السلام څو لورګانې وي؟ که نامې راته ذکر کې. فاطمه، زینب، رقیه، کلثوم رضی الله تعالی عنهما. حافظ صاحب دا راته وایي چې پیغمبر علیه السلام خلفا څو وو؟ 4 خلفای راشدین. که نامې راته ذکر کړې اول خلیفه یې څوک وو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اول خلیفہ. دویم خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. او دریم خلیفہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. او څلورم خلیفہ حضرت علی رضی الله تعالی عنه. ماشاءالله. مدرسه ناظرینو تاسو ولیدله او کوشش وکړئ چې خپل بچي مدرسو کې داخل کړئ. مودا نه یو چېرې تاسو عصري علوم مه کوئ، عصري علومو سره سره کې تاسو پکار دی چې دیني علومو ته هم توجه ورکړئ، بچي مو مدرسو ته ولېږئ. نن سبا عصر کې لکه څنګه قاري صاحب ویلي چې پکار دی چې دوی خو خلکو سره ناستې پاستې وکړي، پبجي ګیمونه او نور وغیره. اوس وخت کې په ځوانانو باندې دومره اثر پرې بستی دی چې حتی تر دې پورې د پلار د مور خبره هم په دوی باندې بده لګېږي. او زیاتره ما لیدلي دي چې خپل مور او پلار یې هم چې دی په حق رسولي دي. ډېر د غصې نه پلار چې کوم اډر ورته کوي زیاتره پلارونه انشل ډېر کیسز ما ولیدل چې داسې کیسونه شوي دي. جزاکم الله قاري صاحب، ډېره مننه. دا هم یو حدیث دی چې د قیامت په ورځ به چې دی کم حافظ ماشاءالله تاسو نه ډېر علم لرئ، کم حافظ چې حفظ کړی وي او هغه چې دی په هغې باندې عمل کړی وي، قیامت په ورځ چې کله دی جنت ته داخلېږي ده به درجې سټیپ بای سټیپ خېږي. پلار به یې هم ورسره دې درجو کې خېږي. نو پلار ته هم درجه میلاوه شوه. که چېرته یو پلار 2 حافظان ولري نو دا د چې کوم حافظ کومه درجه رسېدلې هغې نه بله درجه شوې، یعنې درجې اعلی شوي، یعنې پلار درجې دې سره زیاتېږي. جزاکم الله خیرا کثیرا. الله دې تاسو په عمر کې هم برکت واچي. الله مو همدغسې خدماتو ته چې دی جوګه وساته. الله مو په عمر کې برکت واچي. تاسو چې کوم مدرسې ټیم دی دوی نه هم موږ ډېره مننه کوو. ډېر زیات خوشحالېږو چې مدرسو والا ګورو، مدرسو ته خدمت کوي. کوشش وکړئ چې نور هم چې دی تاسو الله پاک تاسو ته نور هم ترقي دي.